حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی کم انسان چې د ودکیدو نه مخکې دا دعا ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اسانه دعا ده بالکل اسانه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا دعا چې چا د ودکیدو نه مخکې وویل کنه الله تبارک وتعالی به د تمام ګناونه معاف کی اگر چې د سمندر د زګم نیولې نه وي د سمندر د زګم نه د ګناونه دی الله تبارک وتعالی به ورله هغه ګناونه سکی معاف کی یو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د تمام دنیا د ونو د پانو نیولې نه وي الله به ورله معاف کی د دنیا کې څومره ونی دي او دې کې چې څومره فانی دي فانی د یو انسان ګناونه د دې په مقدار شي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورله دا هم سکی معاف کی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د دنیا د ورځو موافق وي الله تبارک وتعالی به ورله دا معاف کی دنیا د کین آباد شوی ده کله به ختميږي کله به قیامت راځي څومره ورځې دي چاته مقدار معلوم دی نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې انسان ګناونه د دنیا د ورځو عمر شي بیا به ورته هم د الله تبارک وتعالی معاف کی او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زیات کو ریګستان چای کی شګ ډېری زیات وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کو د ګناونه د دغه ریګستان کې چې څومره شګ دي او پاره کې څومره دانی دي داغی شکو چې څومره ذرات دي کو د دې انسان ګناونه داغی موافق شوم بورله الله تبارک وتعالی دا معاف کی ګوره څومره اسانه وظیفه ده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الله ډیر مهربان ذات دی ډیر مهربان ذات دی خو بشرط دی چې موږ خدا اعمالو کو کنه دا استغفار چې دی کې الله تبارک وتعالی ډیر زیات برکتونه یې خدي الله تبارک وتعالی د دې ډیر زیات زور ورکړی دی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی څوک دا غواړي کنه چې د قیامت په ورځ باندې د خپل اعمال نامې نه خوشاله شي د خپل اعمال نامه ویني او دا غي نه خوشاله شي نو حدیث مبارک کی راضی و استغفار دی دا انسان ډیر وي بچا په اعمال نامه کې چې استغفار ډیر و دی به د ورځ د قیامت د خپل اعمال نامې نه خوشاله وي رنګ بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دا دو فرشتي نه دي کوم چې د انسان اعمال لیکي اعمال نو چې دا انسان د اعمال بر اسمانونو دوسی الله تبارک وتعالی لرا نو چې کله د په عمل نامه کې په اول سر کې استغفار وي او په اخر سر کې استغفار وي اول سر کې استغفار دی او په اخر سر کې استغفار دی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو د دې دوه استغفار ترمنځ چې کم ګناونه دي انسان کړ دا ول ټول وران کوي ختم کوي نو د ورځې په ابتدا کې هم استغفار ویل پکار دی او د ورځې په انتها کې هم استغفار ویل پکار دی استغفار ډیر زیات ویل پکار دی ځکه علماء لیکلي دي وای کم انسان چې استغفار ډیر وي د ګناه نه پاتې کیږي انسان د کمزور دی ګناه خامخا کیږي خامخا ګناه کیږي نو چې کله دی استغفار وای نو د ګناه نه پاتې کیږي الله ډیر زیات مهربان ذات دی حدیث مبارک کې راځي حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي ما په خپل ځان باندې رحمت د خپل غضب نه مخکې لازم کړی دی اول زما رحمت ته ورستو زما غضب دی نو الله ډیر مهربان ذات دی نو پکاردار چې موږ د اعمال خپل کو په دې کې زموږ د دنیا فائدې هم دي او د آخرت فائدې